انسان ته جنګدان کې د بیبي مینه په خیر راځي. اوس د موت نه دی لیدلی جنګدان څنګه دي، خو خدای موږ ټولو جنګدان د اهل بیت اطهار علیه السلام عظمت سادګي کې اسان وګرځولي. ډېره سخته مرحله دی جنګدان، یقین وساتئ ډېره سخته، مګر داسې چا باندې پروردګار لطف مرحمت وي هغوی دپاره بیا جنګدان اسان دی، مګر نه جنګدان څه وړه مرحله نه دی. اوس به څه کوو چې جنګدان راته اسان شي، خو همدوی سره به متوسل کېږو، بلی موتو چشتو یقین وساتئ موتو چشتو دی. تا come badassi di barricate e chi sto da Kabul de yone sajad nolusi lastu atakilu في النجاة من عقابك على اعمالنا. خدایا زی تو عذاب نه بچ کیدلی که خپل عبادت باندې تکیه نکوم. سجاد مولای زین العابدین سید الساجدین مولای چې خدایا زه د خپل عبادتونو باندې تکیه او اعتماد نکوم، بل بفضلک علینا، خدای تو رحمت باندې مې اعتماد. مګر که موته خدای رحمت را سره نوي نو څه کوي؟ موته دغو عباداتو سره یو قدم هم نشو وستلی. پس جمعه شپه ده ټوله ګناهګاري خو امیدواره یو، نه امید نه یو پروردګار نه. پروردګاره موږ ټولو ته زهرای مرضی عظمت صدقې کړي، موږ گذشته ګناهان معاف کړي. پروردګاره موږ ټولو ته آینده ګناهانو نه د بچ کېدلو توفیق عنایت کړي. هغې عظیمې زهرا عظمت صدقې کړي، پیغمبر باندې ډېره زیاته ګرانه سره ور باندې ګرانه وه. یو سني عالم دین دی، هغه هېڅ داسې لور ما نه وه لیدلې چې هغې دپاره هر محفل کې پلار پسې دلې دا صرف د پیغمبر قدرمنه لور وه. کله چې د پیغمبر د بابا مجلس ته راتلې نو بیا به پیغمبر څلور کارونه کول. فقام الیها، پا وسیدو دا څو قدمونه به یې ور طرف راوغوستل. قبل یدها او یدیها، بیبي یو لاس به صاف کړو او بیا اړوه لاسونه صاف کړل. مرحبا بکې لورې ستړي مه شي. اجلسها فی مجلسه، بیا به خپل ځای کې خپله قدرمنه لور کېنه. بیا به خلکو طرف ته مخ واړولو چې څوک یې پېژندوی پېژندوی دی، څوک یې نه پېژندوی فهي بضعة مني، دا زما ټکړه دی. وهي قلبي، دا زما زړه دی. وروحي التي بین جنبي، دا زما روح دی. فمن اذاها فقد اذاني، چا چې دې بیبي ته اذیت وکړو هغوی ما ته اذیت وکړو. ومن اذاني فقد اذى الله، چا چې ما ته اذیت راکړو هغوی پروردګار ازار کړو. ومن اذى الله فهو ملعون فی الدنیا والآخره. خو نه یو خبر ماسې پیغمبر کابر خاورې نه وي وچې شوي، مسلمانانو دغې بیبي باندې څومره ظلمونه وکړل. هغه دروازه چې هغې دروازې باندې ملک الموت بغیر د اجازت نه نشو راتلی. یوه ورځې باندې کله پیغمبر اخري لمحات دي، سر یې د بیبي غېږې کې ایښی دی. چوک رسی دروازه ټکوي، بیبي غږ ورباندې کوي، هر څوک وي واپس شه، بابا مو بیمار دی. لږ ساعت بعد بیا هم هغه د کس رسی دروازه ټکوي، بیا بیبي غږ کوي، هر څوک وي واپس شه، بابا مو بیمار دی. دریم وارې پیغمبر مبارک سترګې خلاصې کړې وه چې جمله ورته یې موږ درمنې لورې پېژندلې دا څوک دی. تدکا بابا که هر څوک وي پکار دې ستون شي. تدکا لورې دا ملک الموت دی، اسرائیل دی. لورې ملک الموت هیچا نه اجازت نه غواړي، دا صرف اعطای خونې دروازې احترام دی. چې ملک الموت بغیر د اعطای اجازت نه خونې ته قدم نشي کېښودی. څومره سنګ دل وو هغه مسلمانان چې دغې بیبي خونې دروازې باندې راغلي، غږ یې وکړلو. مولا امیر المؤمنین بهر تشریف راوړي، وګرنه موږ د خونې دروازې باندې وګورول.
اینا نه لگا کېږي دغې خونې کې خو اینا نه د پیغمبر قدرمنه لور دی کو که آر چوک وي که مولا بهر تشریف نه راوړي موږ وګورو هغو ظالمانو هماغه ظلم وکړلو خونې دروازې باندې اور ولګېد دروازې نه څټ ته بل څوک نه و د پیغمبر هماغه قدرمنه نازنینه لور وه څنګه انداز کې راغله هغه انداز نه بینوم صرف علمای دوه غږونه یې وکړل یو هرې غږ یې وکړلو فضا خذیني فضا مورې مدد مو بل غږ یې وکړو یا مهدي ادرکني مولا جان کله درځي فضا یې زه په منډو منډو راغلم بیبي مو غېږې کې وچاته کړه خپلو دردونو پروا یې نه وکړه اول پوښتنه د ما نه دا کوي فضا مورې دا راته وایي ابوالحسن مولو څه شول ما عرض وکړو بنت رسول الله هغه خو یې مسجد ته بوتل مو سترګې غړولې بیبي یو لاس پهلو باندې بل لاس دیواله باندې ورو ورو پاڅېده ځان یې مسجد ته راورسولو کله راورسېده غږ یې وکړلو مسلمانانو محترز وای علي پرېږده وایي وګرنه سار نه د تطهیر چادر لرې کوم اوس خیرې کوم سلمان یې مولا ما ته غږ وکړلو سلمان بیړې سره لاړ شه بیبي ته ویل څه خیرې ونه کې ته د رحمت للعالمین لور یې سلمان یې ما خدای باندې قسم کله بیبي دا جمله ادا کړه څه خیرې کوم مسجد سترګې مو غړولې بیبي لاس کې جارو راخیستې دی کور صحنده جوړې کوي ما عرض وکړلو بنت رسول الله الحمدلله نن د بیمارۍ کامه دی نن ښایي تدګاه اسمان نن ډېره خوشحاله یم کور صحنده دې وجې نه جوړې کوم څه روانه یم دغې دنیا نه لوڼې مو وړې دي اسمایي چې بل طرف ته مسترګې وغړولې حسن او حسین باندې سرونه کو منځ کړي دي ما ته دغو اسما دې وجې نه م سرونه ورباندې کو منځ کړي دي بیا خدای خبر ما سره به کله ملوېږي محشر مې اسما صاحب خپلې حجرې ته هېڅوک ماره پرېږده خو که مولا تشریف راوړو بیا یې لږ راواستوه اسما یې دې وخت باندې چې کله بیبي لاړل مولا تشریف راوړلو ما د بیبي پیغام ور ورسولو مولا په منډو منډو راغلو د بیبي حجرې ته کله یې بیبي باندې نګاه پرېوتو یوه جمله دوته کا بنت رسول الله الحمدلله نن ښایي نن خوشحاله یې ما ته ها یا ابوالحسن نن ډېره خوشحاله یم بیبي جان ویلې خوشحاله یا ابوالحسن خوب کې مو بابا رسول الله ولیدو بیبي بیا خو بختوره یې د بابا زیارت وکړلو څه یې درته وویله تا څه ورته وویله یا ابوالحسن ما خو خپل امت نه ډېرې ګیلې ورته وکړلې دا مو ورته ویله بابا تا نه وروسته مو باندې ډېر ظلمونه وکړل بیبي تا ته څه وویله یا ابوالحسن ما ته یې وویله زهرا جان مه خفه کېږه وشوه نن شپېتې ما ولمنی مولا غږ ورباندې وکړو بیبي بیا وایه څه ده وویله یا ابوالحسن بابا راته وویله لورې مه خفه کېږه نن شپېتې ما ولمنی تدګاه بیبي جان یې جدایۍ خبرې ده کوي تدګاه ها یا ابوالحسن نن ما و تا منځه جدایي روانه دی هغه صابر مولا کلاکه کلاکه په ژړا شولو کله د مولا ژړا قراره شوه بیا بیبي په ژړا شوله مولا غږ ورباندې وکړو بیبي جان که زه ژاړم دنیا کې د پتې کېږم ته ویلې ژړا کوې ته خو بابا ته روانه یې تدګاه یا ابوالحسن ابکي لما تلقا من بعد ځان دپاره د نه ژاړم تا دپاره د ژاړم ما نه وروسته به ډېر غریب یا علي ما نه وروسته به ډېر مظلوم یا علي خو علي جان لږ نږدې راشه څو وصیتونه ته کوم مولا څه وکړل د بیبي مبارک سار یې خپلې سینې پسې ټینګ ونیولو اول جملې هغه صابر مولا بیا په ژړا کړو څه دوته یعنې ادب یې وکړي بیبي یوه جمله دوته کو یا ابوالحسن که زندګۍ کې ما نه خفه شوی وي نو ما معاف کړه السلام علیک یا ابا عبدالله زهرا تو وارث تطهیر یې تو نه علی نه د خفا
بل د څه دی یا ابوالحسن د تا جدایۍ ته زهرا ډېره خفه دی مولا کله مو دفن کې مولا بیا د مقابر نظر ما پڅېږه د مقابر باندې کښېنه د قرآن تلاوت کوه مولا یا علی حسنین وړ دي زینب وړه دی مولا دی خبرې ته یې مور ډېره اندېښنه دی مولا څه د ما حسنین به د ما جدایي څرنګې برداشت کوي مولا خو مولا جان کله کله مو طرف نه د حسین مبارک شنډې څفوه مولا کله کله مو طرف نه د زینب سر باندې مینې نه ډک لاس کېږدوه مولا یا علی غسلني في الليل كفني في الليل مدنی خالق د ما چې نصیب باندې ما پرېږده مولا ازدور جنازه تیاره شوه مولا غږ وکړلو ما ګرانو لوڼو ما قدرمنو زمنو راشوی مور سره مخیري رخصتي واخلو ټوله خیلخانه راغلله مور جنازې نه 4 شپېر ودرېده خو نازنین حسین یوه طرف ولاړ دی سترګو نه یې کار ته وخیو کتو ما حسین سویا مگر نه غواړي مور سره خیري رخصتي واخلې ایوه جمله دوته کو بابا ویلې نه غواړم خوره پورې به د مور جنازې ته ویر نه شم بابا څو پورې ما ته خپله ښه کړې نه یا د دې جملې کول وو د کفن ګاډې خلاصې شوې دوه لسونه کفن ووتل ما حسین سویه راشه لږ د مور خویږي ته وړوکی حسین په منډو منډو مبارک لسونه یې مور ګردنه تاو کړل مور یې زه حسین رغلی خو چې کله د لسم مازدیګر وي مورې کله ذوالجلال کوزیږي حسین زه به د نیکه رسول الله خویږه پرېږده